دا مړي له چې لاړ شي لاسونه اوچتوي، دا د تعزیت حصه نه ده. تعزیت دې ته وایي چې لاړ شي خبرې ورسره وکړي، تسلي ورکړي. ټیک ته که چا په جمع دعا وکړه اتفاقا نو خیر دی، خو زمونږ وطن کې غلط رواجونه دي. شپږ کسان لاړ شي نو یو وایي لاس په اوچت کړو نو بل به وایي لاس په اوچت کړو نو بل به وایي لاس په اوچت کړو نو بل به وایي د جمع دعا به وکړو. ما د کور خاوند دې سپېموله راشي، هغه د زړه د اخلاصه دعا نه وایي. هلکه دې دومره شلو دعاګانو ته څه حاجت و؟ یوه دعا وکړې په اخلاص اوږده په زاره خدای پاک ته رښتیا باندې. نو دا رواجي دعاګانې دي. یا د افغانیان چې کوي چې جمع لاړه شي یو سړی تلاوت وکړي نو بیا وکړي، نو چې بله جمع لاړه شي نو بیا تلاوت وکړي. دا په شرع کې د دې ثبوت نشته، نه تلاوت نه د تلاوت نه پس دا دعا. دا رواجي خبرې دي، شرع کې دا نشته. یا زمونږ دې وطن کې اوس د اختر دعاګانې دي. مړی به 15 میاشتې مخکې مړي، نو چې ړومبې اختر یې راشي وي دی ړومبې اختر دی، نو بیا به خلک د مړي کور ته ورځي. نو دا به پخوا د خانانو ښځو کول، نو بیا د خانانو سړو هم شروع که ځکه دا سړي اکثر د ښځو تابع وي. نو بیا ورپسې د غریبانانو هم شروع کړه، خره چې د خرې نه کم وي خو غوږ یې د پرېښولو. نو بیا ورپسې د جاهلانو امامان هم شروع کړه، نو دوی به هم لاړ شي د اختر. هلکه اختر خدای د مړو دعاګانو دپاره رالېږلی، که د اختر خپلې مسلې دي. دا مه کوه، دا ناروا دي. د مړي خاوند ته به د 3 ورځو نه پس مړی بیا نه رایادی چې ستا دا مړی خوښ دی. جماعت کې 2 رکعته لمونځ وکړه، خدای ته سوال وکړه خدای زما دغه دوست وبخښي. پلار او ورور ته یې ولې رایادی چې صاحب ستاسو هغه 15 میاشتې مخکې مړ چې شوی و یا چا ویشتی و لاس به اوچت کړو چې خدای وبخښي، ولې هغه ته هم رایادی؟ دې خلقو جون ځان ته په زور ګران کړی دی او د امامانو هم ورته ګران کړی. هلکه ولې که اسانه کې خلقو ته ګرانوی ما ځان له دعا بنده خو نه ده کوه ورته. نو قاري کینولي هغه به وایي دلته دی خوشا پېښور سره بعضې کلي دي، امام سره د مقتدیانو نه به 3 ورځې قبر لځي او هلته به دعا کوي. هلکه دا ولې ځان ته جون ګران کړی دی؟ قبر له څه لځي؟ ټیک ده که سړی خبر له لاړ شي خپل مړي پلار یې روري، خو دا رواج کول چې سره د حمام نه به ټول قوم ځي، دا په شریعت کې نشته. جون ځان ته مه ګرانه. څوک د ثواب دپاره ختمونه کوي، ختم ځان له ښه دی، تلاوت ځان له ښه دی، هغه ته یې وبخښه. خدای پاک نومونو کې دی خو زمونږ په ژبه کې دی، عربی کې نه دی راغلی. چا وی بینک کې مونځ کېږي که نه او بینک کې مونځ کېږي، په ګرجه کې مونځ کېږي نو خو چې بوتان پکې ني. چا وی حضرت عایشې نکاح اسمان کې شوې ده که په ځمکه؟ په ځمکه شوې ده. حضرت زینب بی بی د هغې نکاح بره شوې ده. قرآن شریف کې ذکر دی فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. خدای پاک د هغې نکاح تړلی، هغې به وایي زما نکاح د 7 اسمانونو نه بره تړلی شو. استخارې څه طریقه ده؟ استخارې 2 رکعته لمونځ وکړه، یو دعا ده که هغه یادولی شي خوښه ده. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي أريده شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. د دې دعا مطلب دا دی چې خدای دا کار اراده ده زما، که دې کې زما خیر نو برکت پکې واچې او اسانه کړي،
او که زما پکې ضرري نو ماته خدای وساتې. په پښتو کې دا وایه نو چې زړه دې کوم طرف ته اوبو خوړلې بس کوه، خو چې روا کاري ښه ناروا کې استخاره نی او نه په فرایضو کې استخاره، په اختیاري خبرو کې. ته تجارت شروع کې چې یاره د سپلو شروع کوم او که د ګیسونو د سلنډرو نو استخاره پکې وکړه، دې کې استخاره. اشراق مونځ دې ته وایي چې بر روخیږي، عربی کې اشراق وایي نور راختېدو ته، مشرق وایي د نور راختېدو طرف، او شارق عربی کې نور ته وایي. نو چې نور روخیږي نو ته مونځ کولی شي د زواله پورې وخت. که زر دې وکړو نو دې ته اشراق وایي، که لږ ساعت دې پس وکړو نو دې ته صلات ضحا وایي. اشراق 2 رکعاته 4 رکعاته راغلی، او د ضحا مونځ د شپږو نه تر 12 رکعتونو پورې راغلی. څوک دواړه جدا جدا کړي ډېر نیکان خلک، او څوک یو کړي. نواز شریف د شریعت اعلان کړی دی، نو ښه دی ښه ته ښه وایو، اصلاح یې پکار ده. آخر هر حکومت چې اعلان کوي نو نور به وایي نه دا ټګي کوي او د خپل ځان دپاره وایي، دا خو بار سړی دی. څوک دا وایي دی امیر المؤمنین کېدل غواړي. زه تاسو ته وایم چې څوک شریعت راولي په رښتیا هغه زمونږ د ټول عمر دپاره امیر المؤمنین خوښ دي. شریعت کې دا سیاسي جمهوریتونه دا د امریکې په طرز روان دي، دا نه دي. سعودي عربو دې بادشاهانو ته لاړ شي، دا بدلون دا پارټۍ په پاکستان کې لوی مصیبت سیاسي پارټۍ دي، ځکه د ټولو جنگ د اقتدار دپاره دی. یو به په کرسۍ نو بلې غورځوي نو بل وایي نو بل وایي. ته لر شه ته په یو دیکه غورځېږې، هلکه زناوره چې ته راشې نو ته به څه د سړیتوب کار وکړې یا دا مخکې څه کړي دي. مونږ وایي د خدای دین دې راولي، ټول عمر زمونږ د سر ګل، خو په دروغو نه. زمونږ خو دین خوښ دی، سړي بدلول خو څه مقصد نه دی. په دې سړو بدلولو کې دنیا پاکستان تباه شو، ځکه خرچ وشي په کروڑونو روپۍ په انتخاباتو ولګي سرکاري، او بیا د هر امیدوار په کروڑونو روپۍ ولګي. ما ته داسې امیدواران معلوم دي چې 6 کروڑ روپۍ لګولي دي. څومره تاوان شو. او یو خر لاړ شي خره راشي، خره لاړه شي خر راشي، نو فایده یې څه وکړه؟ نظام هماغه د زناورو، پیسې تباه شي، منصوبې معطلې شي، یو حکومت سړک روان کړي بل یې ودروي، هغه زوړ کارم خراب. د خدای دین دې څوک راولي، هغه زمونږ د سر ګل دی. موږ مخالفت د مخالفت دا چې څوک کوي یا خو پې بدګماني کوي، نو په نیت سره خو د خدای تعلق دی، یا د خپل اقتدار دپاره کوي. نه ته لر شه چې زه راشم، هلکه چې ته راشې ته بس اسمان لا کوز. نو پاکستان کې لوی مصیبت دا لیډران او پارټۍ، دا زما خپله رایه ده. ښه یو سړي امام وایي په رکوع کې او ته رالې نیت دې ورسره وتړه، نو که دا دې یقیني چې زه رکوع کې امام سره شریک شم، امام لا سره نه دې راوچت کړی، نو ستا دغه رکعت وشو. او که داسې وخت کې شریک شو چې امام سر راوچت کړي، نو بیا دغه رکعت کې شریک شوی نه. چاوی شیطان په خوب کې د خدای په دغه راتلی شي او د حضور پاک د خدای په نوم راتلی شي او د حضور پاک په نوم نشي راتلی. یعنی شیطان په خوب کې وویني تا ته به وایي زه خدایم، دا کیدی شي، ځکه د خدای په هغه خبره دومره څرګنده ده چې ته به په خپله وایې دا دروغ دي. خدای د شکل نه لري او نه د انسان په شکل، او د حضور پاک په شکل کې اشتباه راځي، ځکه پیغمبر هم انسان وي. نو خدای پاک هغه پاک کړی د دې نه چې شیطان د هغه په شکل کې راشي. سوالات ډېر دي، درود شریف ووایئ.